أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورة الأحزاب 6 نمبر آیات. د دې 6 نمبر آیاتنا هغه خطابونه شروع شو چې کوم امت ته خطابونه دي، امت د نبی عليه السلام د پاره نه. دې څنګه نه پورې د نبی عليه السلام متعلق مضمونونه. سورة احزاب په اول سر کې موږ ویل چې د دې اکثري مضمونونه د نبی عليه السلام تعظیم او احترام متعلق دي، او په دې وجه باندې د کافرانو چې کوم تکلیفونه ورکول د هغې ذکر وشو، منځ کې هغه باطل رسمونو رد وشو چې کوم په وجه باندې مشرکانو دلیل نیولی او د نبي علیه السلام تنګولو دپاره. د هغې تردید نه وروسته اوس امت دپاره عام خطاب دی. الله تعالی فرمایي النبي نبي علیه السلام اولا بالمؤمنین، ډېر مهربانه دی په مؤمنانو باندې. اولا په معنا د اقرب سره راځي، نږدې، ډېر نږدې دی، او په معنا د مهربانۍ سره هم راځي چې د نبی ډېر مهربانه دی. بالمؤمنین په مؤمنانو باندې، من انفسهم د نفسونو د هغوی نه، یعنی د انسانانو د خپل ځان دپاره څومره خیرخوا دي، د خپل ځان نه ولا زیات نبي علیه السلام خیرخوا دی. په دې وجه باندې چې ډېر پیرې به سړی ځان دپاره ښه سوچ کوي، خو دا سوچ بې خطا دی. د نبي علیه السلام د هدایتو نه بغیر ځان دپاره د فایدې سوچ کول دا هم ټیک نه دي، دا دې کې سړی خطا کېږي. ته به ځان فایده لټوې، خو چې د آسماني هدایتو نه غافله یې نو لار به دې غلطه رانیولي، طریقه به دې غلطه رانیولي، ته په ښه نیت لګې یو کار په غلط کړي، نو ستا لپاره به نقصاني شي. لیکن د نبي علیه السلام محبت داسې نه دی، د هغه نبي علیه السلام طریقې کار چې د هغه کوم تعلیمات هغه داسې نه دی. د نبي علیه السلام لاره چې د راونیوله په هېڅ صورت باندې خطا کېدی نه شي، په هېڅ صورت باندې غلطېدی نه شي. دغه شان د خپل ځان دپاره به ته سوچ کې فایده به لټې که دا کار دې د فایدې هم شي، خطا هم نه وي، لیکن دا فایده به ستا عارضي مستقله بنوي. خو چې کله د نبي علیه السلام په هدایتو باندې عمل کوي، دا فایده به دې مستقله وي، اب عارضي هم نه وي. ځکه په عقل سره خو د دیني احکام نه معلومیږي، نو د انسان خپل نفس دپاره چې کوم مصلحتونه لټوي دا به عارضي کېدی شي، دنیوي کېدی شي، خو اخروي مصالحتونه په عقل سره خو داسې پوره نه معلومیږي د نبي علیه السلام هدایتو نه بغیر. د دې نه اندازه ولګېده چې د نبي علیه السلام د امت دپاره د خپلو ځانونو، انسان د خپل نفس دپاره، خپل ځان دپاره څومره خیرخوا دی، د دې خپل ځان نه ولا هم د الله پیغمبر ډېر خیرخوا دی. دې نه دا مسله معلومه شوله چې که یو طرف ته کې د انسان د خپل ذاتي اغراض او مقاصد، بل طرف ته کې د نبي علیه السلام د تعظیم او د احترام خبره وي. د نبي علیه السلام احترام او تعظیم به د خپل ځان د ذاتي مبادونه سوچونده بلند ساتي، اوچت پې ساتي، او د نبی علیه السلام توهین او د هغه تعظیم به هر مسلمان باندې د خپل ځان نه هم زیات فرض عین دی، د خپل ځان د دفاع نه هم زیات فرض دی، زیات ضروري دی. په دې وجه باندې توحید او رسالت چې کله د دې اظهار وشي، هر مسلمان فریضه جوړېږي چې د هغې خپل کردار پوره ادا کړي، او د داسې جرایمو د داسې ناصر مخنیوي کې پوره خپل حصه واخلي، ځکه چې نبي علیه السلام د هر چا دپاره دغه د نفس نه هم زیات مهربانه دی. نو دا امت ته خطاب دی چې تاسو د نبي علیه السلام احترام وپېژنئ، دغه قدر عزت توقیر معلوم کړئ، په هغه انداز باندې خپل ژوند تېر کړئ، ستاسو د وجه نه، ستاسو د غلط سوچ د وجه نه نبي علیه السلام خفه او ناراض او ازار نه شي. وازواجه د نبي علیه السلام بیبیانې امهاتهم میاندې د دې امت دي. نو نبی علیه السلام د بیبیانو باره کې صراحتا مضمون دی چې د امت میاندې شولې. د امت میاندې کېدلو معنی هم دغه ده چې د هغوی احترام په دې امت باندې داسې ضروري دی، څنګه سړی په خپل مور باندې غیرت کوي، داسې دغه شان غیرت، بلکې د دغې نه زیات غیرت د نبي علیه السلام بیبیانو باندې پکار دی. او دې باره کې څوک غلط الفاظ استعمالوي، څوک ګستاخي کوي، د هغې پوره مخنیوی پکار دی. څنګه چې د خپلې مور دفاع په هر مسلمان فرض ده، اگر یو سړی مسلمان هم نه خو د مور سره څوک بد کړي هغه نشي برداشت کولی. دغه سړی مسلمان دی، شعور لري، عقل او آسماني روحاني کتابونو سره تعلق او واسطه د الله تعالی په
د پیغمبر بیبیانو باندې به لازمي غیرت کوي، د هغې مقابله کې ګستاخیانې به د سره برداشت کوي نه. دلته کې د امت لپاره میندې کېدل دا هم یو قسم له تشبیه ده، حقیقي معنی ته نه ده مراد. او معنی دغه ده چې د امت د مور چې څومره احترام او قدر دی دغسې احترام د نبي علیه السلام د بیبیانو هم کوه. حقیقي مضمون ته نه دی مراد، ځکه نه دی مراد چې که دا نبي علیه السلام بیبیانې د امت دپاره حقیقي میندې شي، بیا د حقیقي مور نه خو د انسان میراث هم رسېږي. یوه خبره شوه. دویم د مور حکم دا دی چې کوم حقیقي مور چې د حقیقي مور نه پرده نه وي، ځکه چې د زوی د مور منځ کې خو فاصله نه وي، پرده نه وي، نو بیا دغه شان کې دا حکم هم دلته کې بنافذېدلی چې نبي علیه السلام د بیبیانو نه به د امت صدر نه وي، خو داسې نه ده. صدر په خپله ځای باندې موجود دی، میراث د دوی امت نه رسېږي. وجه دا ده چې دلته کې امهات په معنا د تعظیم او احترام سره مجازي معنا ته مراد ده، چې څنګه د خپلې مور قدر کوي داسې د نبي علیه السلام د بیبیانو قدر کوه، نو مجازي معنا ته مراد شي. البته یو بله مسله چې د نبي علیه السلام د بیبیانو سره د امت نکاح نه کېږي. کله چې نبي علیه السلام دنیا نه رخصت شو او بیبیانې ژوندۍ وي، د هغې سره د هېڅ چا نکاح کول په دې امت کې جایز نه و. نو هغه د یو بل آیات په وجه باندې، یو بل حدیث په وجه باندې هغه مضمون ثابتېږي، دې ځای کې نه ثابتېږي. او دې ځای کې د امهاتو هم دغه معنا ده چې د نبي علیه السلام د بیبیانو احترام په مسلمانانو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې د خپلې مور قدر او احترام فرض او ضروري دی. نو چې کله د نبي علیه السلام بیبیانې د امت میندې شولې، احترام یې ضروري شو، او نبي علیه السلام په خپله باندې د خلکو دپاره د دې نفسونو نه هم زیات اولاد یې هم روحاني پلار شو، نو په دغه دواړو باندې غیرت کول د مسلمان ایمانی فریضه جوړېږي. د نبي علیه السلام په دین، په احکامو، په هدایاتو، په سیرت باندې پوره قدر کول هغې او هغې باندې پوره غیرت کول د ایمان مستقله حصه ده. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، او خاوندان د خپل ولی بعضهم بعض ردین اولا ډیر اولادی بی بعض د بعض نورونه. اصل کې دا آیت چې د لفظي معنا ده، دا آیت د مخکینی آیت نه چې کوم سوال پیدا شي او داغه جواب دی. سوال دا پیدا شي چې نبی علیه السلام د خلکو روحاني پلار شو، اما که خبره شوه نبی علیه السلام بیبیانې د امت لپاره میندې شولې، نو بیا میراث کې څنګه چل وشو او شرعي پردې څنګه شوله؟ نو هغې جواب وشو چې نه، دغه معنا خو بله معنا ده، امهاتو هم دغه معنا ده چې احترام یې بې فرض دی. نور حقیقي میندې نه دي چې میراث دې ورسېږي او دغې نه دې پرده نه کوي، نه دغه به کوي. دغه شان به نور روایاتو کې چې کوم دي چې انما المؤمنون اخوة، مؤمنان ټول خپل منځونو کې وروڼه دي. نو هغې ځای کې دغه سوال راولاړېږي چې کله دا وروڼه شو نو میراث یې شل وشو. او دغه شان ده کې د خپلولۍ څه حساب کتاب شو، د خپلولۍ چې کوم حقوق دي هغه به څنګه ادا کوي، ځکه روح پر روح باندې حق لري. او دغه شان چې دا وروڼه شي خو د میندې میندې شولې، خویندې شولې، بیا ته د میراث د پردې به څه احکام نافظېږي. نو هغه دغې ټولو دپاره هم دا آیت جواب شو چې به اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، خاوندان د خپل ولی چې بعضې د دوی نه ډېر اولاد د بعضې نور په میراث کې، یعنی د میراث او د پردې احکام چې کوم دي نو هغې د نسب سره تعلق دی، د خپل ولی سره تعلق دی. او په خپل ولانو کې چې کوم ډېر نږدې دي هغه د میراث مالکان دي، هغې نه به پرده نه کېږي، چې کوم لري دي هغه به د میراث نه لرې وځي، هغې نه به پرده کېږي بلې طریقه باندې. نو دغه شان دغه احکام د خپل ولی سره تعلق لري، او خپل ولان بعضې د دوی نه ډېر اولاد دي د بعضې نورو نه په میراث کې او په پرده شرعي پرده کې په نورو احکامو کې. پاتې شو قدر او احترام، پرده، میراث. نو قدر او احترام کې خو دغه مسله شوه، خو په میراث او په پرده کې دوی په شان د پردو دي. ټیک په دې پرده کې ټیک په میراث کې به دوی څه نه وي. فی کتاب الله، دا مقرر دي د الله په کتاب کې. د الله په کتاب کې رسېده چې میراث به د خپلو کسانو وي، نږدې رشته دارانو به وي. من المؤمنین، د مؤمنانو نه، والمهاجرین، د مهاجرینو نه. خپل ولی چې کوم د مؤمنانو د مهاجرینو کې بعضې د دوی نه اولاد دي د بعضې نورو نه، دا معنی ده. او میراث به دغه طریقه باندې تقسیمېږي. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروف، بغیر د دغې نه چې تاسو وکړئ د خپلو دوستانو سره معامله د نیکۍ معامله ورسره وکړئ. څه مطلب؟ ستاسو چې کوم مؤمنان ملګري دوستان هم دي، هغه مؤمنان ملګري دوستان چې ستاسو خپلولان نه دي، نږدې خپلوان هم نه دي، نو هغوی سره تاسو نیکي کولی شئ. څه مطلب؟ هغوی له هدیې لېږلی شئ، تحفې وله ورکولی شئ، قرض کې ورسره مرسته کولی شئ،
دا شنو تاسو کله وصیت کوئ چې زما په مال کې دومره پلان کې واخلې نو پاګه کې مسم راسته کولای شي وصیت هم کولای شي خو میراث کې نه رسیږي میراث خواره نشي کېدلی دا مطلب دی کان ذلک بالکتاب مستوره دې دا حکم په کتاب کې لیکل شوی په کتاب کې هم دغه شان لیکل شوی دی نو دې آیت باره کې د اکثر مفسرینو قول دا دی چې د اسلام په ابتدا کې دا مسله و چې مهاجرین او انصار چې کوم مسلمانان او مهاجرین او انصار د اسلام ابتدایي مسلې وي دې چې کله هجرت وکړه مدینه منوره ته رالو نو د اسلام حکم دا و چې مهاجرین او انصار خپل منځ کې رونه مقرر شو او دې منځ کې ورولې شو د ټیک به د یو میراث بل تفاوت کېدو یعنی د ایمان د میراث احکام چې کوم د دې معیار چې کوم دی نو هغه ایمان او صرف ایمان چې په ایمان لاره د بل مسلمان ورو دغه میراث به تفاوت کېدو د به شریک کېدو او د به کله شهید شو وفات شو دغه میراث کې به نور مسلمانان شریک کېدل لیکن وروسته دا حکم منسوخ شو او خبر خپل ولای د منتقل شو چې کوم خپل ولان دي نو هغه میراث اخلي او داغه پوره وصول را لږ د پلار دومره حساب د زوی دومره حساب د ورور دومره حساب تر دومره حساب دا ټول مصاري په خپل حساب سره بیا ورور رالي نو دی آیات بیا هغه مخکینی حکم د اسلام ابتدایي حکم منسوخ زګه وجه کان ذالک بالکتاب مستور ده دا حکم په کتاب کې لیکل شوی کتاب کې لیکل شوی دی د اسلام ابتدا کې بدسي حکم یې